حضور پاک کې لا هجرت نو کړې مدینه شریفه ته او صحابه لېږلي د مدینه انصار دعوت ورکوي مدینه ته راځه نو حضور پاک صحابو ته ویل مدینه ته نو هجرت یې وکړه مدینه شریفه ته او دا هغه وخت چې لا حضور پاک په خپله هجرت نه وکړه نو یو څو صحابه ولېږل او هلته یو صحابي په مدینه کې اسعد ابن زراره رضی الله عنه د هغه په کور کې دا صحابه دېره شو هغې ته به حره د بنو بیاضه وې او حزم النبیت به یې ورته وې چې دېره شو د هغوی کار څومره د صحابه هغوی به خلکو ته قرآن شریف خواو خلک به راتل دی به ورته قرآن خواو د هغې د خدای پاک ورو ډله زیاتوله د قرآن برکات خو دقه دی د مدینې خلک چې خبر شو چې لکه داسې اسعد ابن زراره د مکې نه څه خلک رستی او زمونږ د پلار نیکه عقیده خرابۍ نه وی عقیده خوری ځکه خو مشرکانو هغې خو به د بتانو عبادت کوه نو هغې یو میټینګ وکړه لکه دلته اوس څوک راشي او زمونږ د پلار نیکه د عقیدې پرچه خلاف پرچار کوي نو خامخا مسلمانان خفه کېږي چې دا ولې دغه رنګې دي مسلمانانو د هغې د پلار نیکه د عقیدې خلاف پرچار شروع چې دا شرک ګناه ده خدای له شریک مه ګڼئ یو الله ومانئ نو د مدینې خلکو فورا میټینګ راووخت او فیصله یې کوله چې ورځو چې د اسعد ابن زراره دا کوم مسلمانان روستي چې دا وشړو او کنه جنگ وسره دا میټینګ دی او بس کېږي یو نوجوان هلک و سید ابن حذیر هغه ویل لکه لاول ځو معلومات پکار دی او پویول به یې پوی به یې کو اسعد ابن زراره خو زما دوست دی زه به یې پوی کړم چې دا خلک چې نه وایي عقیده خورئ ځان ته مسلمانان وایي چې دا وشړو او که نه شړي نو بیا به پرې ورځو هغې به ډېره ښه ده ورشه که په اسانه کار کېږي ډېره ښه ده حسین ابن حذیر راغی اسعد ابن زراره رضی الله عنه ته یې دروازه ووهل اوله راووت هلکه وایي د مدینې خلک ټول ستا خلاف پروت دی او بلولي ځکه چې تا سره نوی خلک د مکې نه راوستی او هغوی نوي دین خوری او هغوی مونږ ته کافر وایي زمونږ پلار نیکه ته کافران وایي مونږ ته دوزخیان وایي او نوي دین خوري زمونږ د پلار نیکه د دین خلاف نو ټول قوم بلوه دې راوتې دي زما دوست دی زه دله راغلم زه دې پوهیږم چې دا خلک وشه او که یې نه شړې نو ګورې زه هم ستا مرسته نه شم کولی زه به قوم سره ودرېږم حضرت اسعد ابن زراره رضی الله عنه ورته وایي وی هلکه داسې وکړه چې راځه د دې کور ته درنه کوم د هغوی خبرې واوره ته ورسره ځان پرېږده که چېرته خلک خراب و غلط و نو ستا اختیار دی زما دا کور ستا دی د مټې ونیسه وویشه او که نه خبره یې ټیک وي او غلط یې نه وي او ښه خلک و نو زما میلمانه دي ولې زما بېعزتي کوئ زما میلمانه ولې شړئ حسین ابن حذیر ورته وایي دا خو خیاره خبره ده ورسره ننوت کور ته هغې کې چې کوم مشر استاد او شیخ القرآن مشر قاري شیخ الحدیث دا زمونږ اصطلاح ده په دواړو سترګو ړوند و نابینا عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله عنه هغه ته دا حسین ابن حذیر کېنو وی ده سره یو څو خبرې وکړه هغه ورته د قرآن شریف تلاوت شروع کړه چې د قرآن تلاوت یې شروع کړه لږ ساعت تېر شو بس حسین ابن حذیر وی دا څه شی تاسو ماته ووایه خو عربو دی یو بل په خبرو پوهېده وی دا زمونږ د الله کلام دی خبرې خدای خو ته منې وی ستاسو د دین څه نوم دی وی اسلام وی په دې کې به سړی څنګه داخلېږي وی دغه دوه ټکي به ووایې کلمه شهادت یې ورته وښوونه حسین ابن حذیر وی قسم دې زه خو نوجوان یم خو ما ډېر څه اورېدلي دې خبرو خو زما په زړه کې کرښې پیدا کړې
دې سیس خو زما پړه کې مینه پیدا کړه ما ته غله وایي چې دا رښتیا شعر دروغ نه دی دا د الله کلام د بل چا نشي کېدی زما دا غله ما ته وایي زه تاسو سره په دې کې شاملېږم د قرآن په تلاوت او په اورېدو هغه خدای پاک مسلمان کړ لاړ قوم له قوم ته یې داسې کار دی چې د هغه سړو خبرې ما واورېد رښتونی خلک دي او چې ما ته یې کوم څیز واورم د هغې نه رښتونی کلام بل نشته زه خو یې ملګری شوم هغې ویې لږ وی که نه دوکې کړې نه پوهېږې مشر چې کوم د ټولو سعد ابن معاذ پاسې هغه وی ما پرېږدی او زه ورځم او دا اسعد ابن زراره زما نږدې رشته دار دی زه یې پوهیوم که پوه شو ښه که نی نو زه به ستاسو ملګری یم د هغه خپل ترور د زوی ملګرتیا نه هغې وی ډېره ښه دی ورغی چې ورغې ورته ویې لکه تاسو نوی خلک د مکې نه راوستي ځان ته مسلمانان وایي مونږ ته کافر وایي ټول قوم ستا خلاف بلوي د مدینې د قوم مقابله نشي کولی زه دې پوهیوم دا خلک شړه او که دا دې ونه شړل نو د قوم ملګری زه ستا ملګرتیا نشم کولی زه به د قوم سره ونه اسعد ابن زراره رضی الله عنه ورته وی داسې وکړه په سنې سنایي خبرو عمل مه کوه راځه زه دې وردننه کوم او د هغې خبرې ته په خپله واوره نو که خبرې غلطي نو ستا اختیار دی ته د ما ورور یې د ترور ماما زامن وروڼه یې دې شه هغه وی یاره دا خو هوښیاره خبره ده ورسره دننه شو کور ته اقا نابینا صحابي عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله عنه ته یې وی ده سره یو څو خبرې وکړه هغه ورته د الله د قرآن تلاوت شروع سعد ابن معاذ سوی وی قصب دی په دنیا ګرځېدلی په تجارتي قافلو کې ګرځېدلی د هر چا کلام مې اورېدلی دی خو داسې خبرې ما په دنیا کې چېرته نه دی اورېدلی دی خو زما په زړه کې کرښې جوړې دا خو رښتونې دی دې چې کومې خبرې کوي دا قرآن د دې نه ښې خبرې بل کوم دي هلکه ستاسو د دین څه نوم دی وی اسلام وی په دې کې به څوک څنګه داخلېږي وی دغه یو کلمې شهادت به وایي هغه هم ورسره بیعت وکړه کلمې شهادت یې وی خدای مسلمان د قرآن په اورېدو چې راغی قوم ناستو قوم ته وی قومه زه څنګه سړی وی ته زمونږ مشر وی نه ضرور یم که لیونی هسې نه چې وی لیونی نه صاحب ته خو ډېر هوښیار یې زمونږ مشر یې وی که زه یو فیصله وکړم منې قوم وی د ده به دا فیصلې چې راته بوي چې راځئ چې پرې ورځو دا زنده‌باد او مرده‌باد خو دا هر چا خوښ وی بلکل ته مخکې کېږه مونږ درپسې وی ښه نو دا هغه هلکانو خبرې ما اورېدې خو ډېر ښه خلک د هغې چې دا ما څه اورېدل قسم دی که د دې نه رښتونی کلام بلي او دا چې په چا نازل دی د خدای رښتونی پیغمبر دی او دا د خدای رښتونی کلام دی نو زه یم ملګری شم او تاسو ته هم وایم چې ملګري شئ قسم دی هغه وخت کې چې څومره په سوونو خلک ناست و په زرګونو په یو ژبه خدای پاک ټول مسلمانان